نو د الله نه هغه یره پکار دا چې هغه کې منل ور سره تابعداري. یعنی شیطان هم وی انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم. یہ قرآن کا درس، قرآن کا ترجمہ، دا قرآن ترجمہ لفظ پر لفظ سورۃ المائدہ 27 نمبر آیات نوالے تر 31 نمبر آیات پورے لیکے کے شیر کے دا اللہ دا رضا دا پر سوک دا اللہ دا رضا دا پر لیکے شیر کئی نا چې دا د ډولکو د ګډېدو ویډیو زر به شیطان بوته چې زری لایک کا او چاته ولېږه چې او خاندي پورې بھائی الله د رضا د پر لایک کا د الله د رضا د پر او کومنټ کې ماشاءالله یا دل رو لېږه. اوس ویډیو اخیره پورې ګورئ، دا د قرآن درس دی پښتو اردو دواړو کې. نو بیا تا کې او شیطان کې څه فرق دی؟ یو ځای کې به راځي شیطان وایي زه د الله نه یریږم. الله نه هغه یره پکار دا چې هغې کې د الله حکم منلی، صرف یره کافي نه ده. یو بوډا حج له تلی و، شیطانان یې په کاڼو نه ویشتل، زه د الله نه یریږم چېرته ازار وانه کړم، انی اخاف الله. نو ظلم ته به ظلم وای، بدو ته به بد وای، کفر ته به کفر وای، شرک ته به شرک وای، غلو ته به غل وای، غشانو ته به غشان وای. دانه چې انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم. ماشاءالله زمونږ په نننی درس کې مولانا مفتی سید شاه صاحب د قرآن ترجمه کې داسې خبره فرمایلی دي چې انشاءالله ستاسو به سره ایمان زیات شي، تاسو به د دین محبت، د دین خوشحالي، د دین سره به محبت پیدا شي. په شوق سره به منځونه، قرآن ویل، ذکر اذکار کول، د مور او پلار خدمت کول، دا به سیوا شي. زمونږ ویډیوګانې، زمونږ د درس قرآن ترجمه دا په خپل کورونو کې لګوئ. کورونو کې جګړې، شر شدت الله به ختم کړي، څه پریشانی الله به ختم کړي، چا سره دشمنی به الله ختم کړي، چا در باندې جادو کړي، چا بد نظری کړي. زمونږ د قرآن درس په تیزه MP3 والا، غټه MP3 والا، غټ سپیکر والا په خپل کور کې ولګوئ، سهار او ماښام هر ټیم. ماشومان کلاروئ، زمونږ دا درس ورته لګوئ. سیده که نه انشاءالله و د دې ځای نه به درس شروع کېږي، تر آخره پورې وګورئ. خو لایک یې کړئ، اوس یې لایک که اوس بیا به هم هیر شي. او دا شیر هم که د نورو مسلمانانو سره شیر کړئ، انشاءالله چې د قرآن د درس د قرآن ترجمې لفظونه مونږ ته پته ولګي چې الله پاک مونږ ته په قرآن کې څه فرمایل دي. انشاءالله لایک کوئ به که نه انشاءالله، او شیر کوئ به هم که نه، کومنټ هم راولېږئ. کومنټ کې دل یا ماشاءالله یو کومنټ راځي نه د قرآن په ترجمه باندې چې څه وجه ده، که څه قسم غلطي نه ضرور مونږ له مشوره راکړئ چې یاره داسې نه داسې وکړئ. سیده او دې ځای نه اوس درس شروع شو، اخره پورې ګورئ. الله هم خوشحاله کړه، الله هم د زړه حاجتونه پوره کړه. که بچي نه الله دله صالح اولاد راکړه، او که بچي خو یې نه الله پاک د حافظان، علما، مفتی به عمل الوی کی. دا مولانا مفتی سید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے د واٹس اپ نمبر پکې هم بره لیکلی شوي. دا برنی واٹس اپ نمبر دا د مفتی سید شاہ صاحب دی. څه مشوره ترې اخیستلی شئ او خپل مال جان کو سره بره امداد هم کولی شئ. زمونږ مال، زمونږ جان په علماو ولګي. او کته زمونږ واٹس اپ نمبر دی، که څه غلطیانې مانه شوي نو ماته په واټس اپ باندې ویلی شئ. سیده د دې ځای نه اوس درس شروع شو، اخره پورې ګورئ او شیر هم کړئ، لایک یې کړئ. السلام علیکم. اوس اخره پورې ګورئ. مجرم ته به مجرم وای، ظالم ته به ظالم وای. انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم. خوف دا معنی ده صرف جړه نه ده چې سړی بس جاړي، هر وخت جاړي زه د الله نه یریږم او موږ یو نه کوي. نو جړه هله پکار ده چې هغې کې منلي تابعداري. حدیث کی راضی دنیا کی اول قتل قابیل کړی دی. نو تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي، هر قتل کې د قابیل برخه او حصه ده، د منی بوج دی. چا چې د بد شي بنیاد کېښو، نو سوچي پاغې باندې دنیا دستور رواني عمل کیږي، نو د دې سړي چا چې دا فاونډیشن دا بنیاد خیره د ده پکې پوره برخه او حصه ده. یو سړی سینما کولا وکړه، د بدو ځای شرابخانه یا د زنا اډه یا د بدفعلۍ ځای کولاو کو بنیاد کېښو، نو تر قیامت چې هغې کې څومره جرمونه کېږي د ده پکې پوره برخه او حصه ده. من سن سنتا حسنتا، چا چې د ښه شي بنیاد کېښو، ښه طریقه یې شروع کړه، نو څوک چې بې عمل کوي د هر عمل کوونکي ثواب به ده ته رسي.
یو سړی جماعت جوړ کو مدرسې جوړ کړه وې وېست بورینګ یو کو ونه نه نکړه بل یو د خیر کار بنیاد کې خو نو تر قیامت چې خلک دینه فائدې حاصلې د دبه کې پوره برخه او چا چې د بد شي بنیاد کې خو لکه قابیل اول جرم دنیا کې وکړو قتل یو کو نو تر قیامت چې څوک اوس قتال او قتل کوي نو دبه کې پوره جرم دی. اوس د دې ځای نه اخره پورې قرآن ترجمه ګورئ او اورئ او شعر یې کوئ او لایک یې کوئ. اوس یې شعر که بیا به هیر شي او لایک یې کوئ. اوس خلق ستا ملګرتیا کوي او که نه کوي خو ته د الله دین بیانوه. دا نه چې مټې د لیلا وي او لړۍ د عبدالله وي. صحابه ومنې چې کله د بدر وخت راغی یو صحابي را پاڅېده چې یا رسول الله موږ بني اسرائیل نه یو چې موسی علیه السلام ته وی فذهب انت وربک فقاتلا موږ در سره یو چرته چې ځي نو موږ در سره یو. د آدم علیه السلام دو زامنو قابیل او حابیل. قابیل هم بیلوزی کړی وه دی هم د فرعونیانو په نقش قدم روانو نو ځکه یې منل نه کول امر یې نه منه خبره یې نه منله بیلوزي وکړه تابعداري ونه کړه او حابیل چپ پاتې شو نو ده پې حمله وکړه وی وجه معنا او مقصد دا چې غلې مه کېنه خلق به دې ووجني. اقبال وی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات چې کمزور پاتې شوي نو وبه دې وجني. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کمزور پاتې شوي غلې پاتې شوي نو خلق به دې ووجني څوک به دې تپوس هم نه کوي. قابیل او حابیل دا د آدم علیه السلام دو زامنو. حابیل اوس دې کې دوه روایت دي چې حابیل سره قابیل ولې حسد کړی و عداوت یې ولې کړی دو وجې علما ذکر کوي. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اولولا دی باندې نَبَأَ ابْنَيْ آدم خبر د دوو زامنو د آدم علیه السلام بالحق چې حق څرګند شي بالحق رشتیا بیان بالحق چې فائدې واضح شي بالحق چې حکمت او فائدې معلوم شي. آدم علیہ السلام دو زامنو قابیل او حابیل. شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ فرمائی حابیل یو گڑا ساتری وا اغی دا اللہ بارگاہ کی قربانی تا پیش کړه او قابیل سور بشوی زړی اغی قربانی تا پیش کړي. نو په خا زمانه کې دستور داو چې اسمان نه ور راغې او د چا قربانی مچ قبلېدن او هغه به وخوړه اوسې زلا او بل شی به دغه صفات شي. نو د حابیل قربانی قبول شو او د قابیل پاتې شو. په دې باندې قابیل حابیل سره حسد وکړو چې ستا شی قبول شو زما قبول نشو زبا اوستا وجنه. بل روایت عام مفسرین دا ذکر کوي چې بی بی حوا علیہ السلام نو د آدم علیہ السلام دو بچی سار پیدا کېدل دو ماقام کم چې دو سار پیدا شو الک او جنۍ دا بزان کې رور او خورو نو چې کم الک په سار پیدا شو او کم جنۍ ماقام نو دی بزان کې واده کړ. نو قابیل سره چې کومه پیدا شوی و دغه اوس خیال داو چې دې سره واده کو نو دای ور سره حسد کو هغه د حابیل حصہ کې رسیدا نو دو ور سره حسد کو او دی وجو دلته داغي بیان وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اولولا دی باندې خبر د دوو زامنو د آدم علیه السلام چې حق څرګند شي. اذ قربا قربانا کله چې دواړه نږدې شو قربانۍ سره. اذ قربا قربانا کله چې نظر وکړه نظر د الله لکه پښتانه وی قربان قربان شم قربانا دا معنا
چې یو شی د الله تقرب د بارا نزدېکت د بارا یو شی سړی پیش کی هغه ته وی قربانی اذ قربا قربانا کله چې دواړو نظر وکړو د خپل قربانو چې دې سره الله ته نزدېکت راشي فتقبل من احدهما نقبلتیا وشوا د یونا ولم يتقبل من الاخر او قبلتیا ونشوا د بلنا قال نووي قابيل لاقتلنك خامخا وجنم متالرا قال نووي حابيل انما يتقبل الله من المتقين ما سل وجنه زما قصور سده قبولتیا خو الله کوي زمانه یو شی قبول کو تانه قبول نه کو نو دې کې زما سره نقصان دی انما يتقبل الله من المتقين یقینا الله قبولتیا کوي د متقینانو نو ځان متقی کا ځان کې تقوا را ولا چې تانه هم کې قبول شي د هر سړي عمل اعلی قبليږي چې د موحدي متقي مخلصي ستا قربانی ما اعلی قبليږي چې تا کې اخلاصي تقوی او د الله رضا مقصد انما يتقبل الله من المتقين یقینا قبولتیا کوي الله د متقینانو نه هغه چانا چې اخلاص پکې لئن بسطت الی یدک کتا وګدګړه ما تعالی سنخبل لتقتلنی چې وجنی مالرا ما انا بباسط النیم ذو وګدون کې بيدی خپل لاس الیکا تا لاقتلک چې وجنم تعالی تک ما تخپل لاسونه وګدای چې ما وجنی نو زه خپل لاسونه تا ته نو وګدوم چې تا وجنی یو د دفاع مدافعت د خپل ځان کول دا خو فرض دی تا من یو سړی حمله کوي نو ته ځان بچای ځان بچکول فرض دی او کدی کې ته وجل شوی نو لاړې شهید شوی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک زما اراده ستا د وجلو نه ده انی اخاف الله زیریګم د الله نه رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات ته یو معنی دادا چې زه کمزور نه یم خدا الله نه یریګم او بل معنی دادا انی اخاف الله رب العالمین زه د الله نه یریګم نو د الله نه هغه یره پکار دا چې هغه کې منل ور سره تابعداري یعنی شیطان هم وی انی اخاف الله زه د الله نه یریګم نو بیا تا کې او شیطان کې څه فرق یو ځای کې برازي شیطان وی زه د الله نه یریګم الله نه هغه یره پکار دا چې هغه کې د الله حکم منلی صرف یره کافی نه ده یو بوډا حج لتلو شیطانانی پکانو نه وشتل زه د الله نه یریګم چرته هزار وانه کړم انی اخاف الله نو ظلم تبا ظلم وای بدو تبا بد وای کفر تبا کفر وای شرک تبا شرک وای غلو تبا غل وای غشانو تبا غشان وای دانه چې انی اخاف الله زد الله نه یریګم مجرم تبا مجرم وای ظالم تبا ظالم وای انی اخاف الله زد الله نه یریګم خوف دا معنی دا صرف جړا نه دا چې سړی بس جاړي هر وخت جاړي زد الله نه یریګم او موږ یو نه کوي نو جړه حاله پکار دا چې هغه کې منلی تابعداري انی اخاف الله یریګم د الله نه رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ته انی اريد زغوالم ان تبوء باثمی واثمک چې اختشت په ګناه زما ګناه خپل کې ان تبوء چې وګرځي ته په ګناه زما ګناه خپل کې انی اريد ز غواړم چې ته زما ګناه خپل په سر واخلې او خپلم ګناه په خپل سر واخلې یعنی زه دا غواړم چې ته جهنم ته لاړ شې نو دا خو مناسب خبره نه ده
انی اريد ان تبوء باثمی و اثمک، ان تبوء تو اختشی تو وګرځي په سبب د ګناه زما او په سبب د ګناه خپل، باسمی چې کله ما وجنی نو ګناهګار بشي، قاتل بشي، او اثمک پخوانه هم ته ګناهګار وي، فتكونا من اصحاب النار نشيبا دور والونا، وذلك جزاء الظالمين او دا سزا بدل دا ظالمانو، فتوعت له نفسه قتل اخيه نو خایستک دتا نفس دد، زینت له نفسه خایستک دی قابل تا نفس دد، قتل اخيه وجل ضرور دد، فقتله نوی وجه، فاصبح من الخاسرین نشود تاوانیانونا. حدیث کی راضی دنیا کی اول قتل قابل کړي دي، نو تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي هر قتل کې د قابل برخه وي صدا د منی بوج دی، چا چې د بدشي بنیاد کې خو نو سوچي پاغي باندې دنیا دستور رواني عمل کیږي، نو د دې سړی چا چې دا فاونډیشن دا بنیاد اخره د دبه کې پورا برخه وي صدا. یو سړی سینما کولا وکړه، د بدو زه شراب خانه یا د زنا اڑا یا د بدفعلی زه کولاو کو بنیاد کې خو نو تر قیامت چې هغه کې څومره جرمونه کیږي د دبه کې پورا برخه وي صدا. من سن سنتا حسنتا چا چې د خوشي بنیاد کې خو خه طریقې شروع کړه نو څوک چې به عمل کوي د هر عمل کوونکی ثواب به ترسي. یو سړی جماعت جوړ کو، مدرسې جوړ کړه، وې وېست بورینګ یو کو ونه نه لکړه، بل یو د خیر کار بنیاد کې خو نو تر قیامت چې خلک دینه فائدې حاصلې د دبه کې پورا برخه ده. او چا چې د بد شي بنیاد کې خو لکه قابل اول جرم دنیا کې وکړو، قتل یو کو، نو تر قیامت چې څوک اوس قتال او قتل کوي نو دبه کې پورا جرم دی. نو چې کله حابیل اوجه نو بیا ولا بند ورته چې اوس وکړو، نو الله دو قارغان راولېګل، فبعث الله غرابا راولېګل الله یو قارغ، یبحث فی الارض کنستلکول زمکه کی، یبحث فی الارض پنجی وهلې زمکه کی. دو قارغان الله راولېګل، یو قارغ بل اوجه نو بیا پنجو سره زمکه وکنيستا او دا مړ قارغه هغه کې خخ کړ. د سورج د خپل مړ روړ په شار استه او ګرځیدو سبن ولا نه ورته، نو چې کله دا قارغه وته نو بیا حیران شو. فبعث الله غرابا راولېګ الله یو قارغه، یبحث کنستلکول فی الارض پزمکه کې، لیوریه چې ویني دتا کیف یواری سوءت اخی سرنگی اس باری خخ کی، سوءت اخی بدن ضرور خپل، سوءت اخی لاش ضرور خپل، سوءت اخی عورت ضرور خپل. دا مړی څنګه اوس پاره؟ قال نو وی یا ویلتا هی افسوس هی ارمان، اعجزت عاجز شم ان اکونا چشوه مثل هذا الغراب پشان ندی قارغ، یعنی زه خو دومره عاجز شم، دومره کمزور، دومره لاندې چې ما نه دا قارغه لا زیات وخیارو. نو قارغه خپل استاد وګرځو، او د چا چې قارغه استاد شي نو دی به همیشه به مرداري خوري. فبعث الله غرابا راولېګ الله قارغه کنستلکول بزمکه کې، لیوریه چې ویني دیتا دتا سرنګي اوس پاری لاش ضرور خپل. نو وی هاي افسوس هاي ارمان، زه کمزور شوم عاجز شوم چې شوي پشان د دې قارغه. فواری نو ما په پټ کړې وې سوءت اخی لاش ضرور خپل، فاصبح من النادمین نشو د پیخمانونا. پیخمانه په دې معنا یعنی ذلیل شو، حیران پریشان شو. زکه چې الندم التوبه ندامت خو توبې ته وي، د توبه نه دا وسته دلته کې معنا دا ده چې ذلیل شو.
فاصبح من النادمین نشو شرمنده ذلیلا خوارو لایک کې شیر کې د الله د رضا لپاره زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه د علما بیان او زمونږ یوټیوب چینل او فیسبوک د دواړو لینک یو شانتي نوم دی قرآنی معلومات شین قرآن دی په وګوره دا کته لیکلی شین قرآن او زمونږ واتساپ نمبر پکې هم لیکل شوی سیده او د مولانا مفتی سید